بسم الله الرحمن الرحیم. د گلستان د دوم باب و درشم نمبر حکایت شروع کو. حکایت: فقیه پدر را گفت هیچ از سخنان دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند. به حکمیان که نمی بینیم ایشان را کردار موافق گفتاره. ترک دنیا به مردمان موزن، خیشتن سی مغل اندوزند. عالم را که گفت باشد و بس، هرچی گوید نگیرد اندر کس. عالمان کس بود که بد نکند، نه بگوید به خلق و خود نکند. فقیه پدر را گفت، یو فقیه یو عالم خپل پلار ته ویلې هیچ از سخنان دلاویز و رنگین متکلمان در من اثر نمی کند. هیڅ دا خبرو د دلاویز دا او رنگین د متکلمانو، مطلب دا دی چې د عالمانو چې کم خبرې کوي او بیانونه کوي، در من اثر نمی کند، په ما کې اثر نه کوي. دی په خپلم عالمو یا پویو. به حکمیان کې نمی بینم ایشان را، په سبب د دې چې نوینم دوی لرا کردار موافق گفتارې، عمل موافق دا وینا. لکه فعل او عمل یو شان نه دی. ترک دنیا به مردما موزن، خیشتن سی مغلان دوزن. خلکو ته د ترک دنیا تعلیم ورکي چې دنیا پرېږده ښه شی نه دی. خیشتن سی مغلان دوزن، خو په خپله سره او سپین جمع کوي. حرص او لالچ دی پکې د مال، او ظاهره کې د دنیا بد وي چې دنیا مرداره ده او خرابه ده، ښه شی نه دی، او په خپله جمع کوي. عالم را که گفت باشد و بس، هرچی گوید نگیرد اندر کس. کم عالم لره چې صرف قول او ویناوی عملی نوی، فقط و بس فقط. هرچی گوید نگیرد اندر کس، هر څه چې وایي نصیحت کوي، په خلکو کې تاثیر نه کوي. عالمان کس بود که بد نه کند. عالم هغه سړی دی حقیقت کې چې بد نه کوي، په خپله ناروا کار نه کوي. نه بگوید به خلق، دې ته نه وایي چې خلکو ته وایي و خود نه کند، او په خپله پې عمل نه کوي. هغه عالم نه دی چې خلکو ته وایي چې نیکی کوي و خود نه کند، او په خپله نیکی نه کوي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. آیا تاسو امر کوي خلکو ته په نیکۍ سره او هیروي تاسو ځانونه خپل؟ نو دا ښه کار نه دی. پکار دی چې په خپل هم پې عمل وکړي. عالم که کامرانی و تن پروری کند، او خیشتن گمس کی را رهبری کند. کم عالم چې کامرانی یعنی مزه کوي، چرچې کوي، وطن پروری د خپل وجود پرورش وي، یعنی ځان ښه ساتي، ښه خوراک کوي. او خیشتن گمس، هغه په خپله ګمراه دی. کی را رهبري کند، د چا رهبري او رهنمایي به وکړي. رهبري، رهبر دا په پارسی کې رهبر ویل کېږي، اردو کې رهبر. مثال تاسو کوشش دا کوئ چې کم په اردو او په پارسی کې مشترک وي، نو فارسی وانانو کې چې په کم تلفظ مشهور وي هغه کول پکار دي. لکه اوس مثال هغه شهر وي، اردو کې شهر وي، نو ته چې فارسی وای شهر وایا. لکه دلته اوس ما رهبري وي، که مثال اردو کې یا د معاشره کې رهبر وي، نو موږ له چې د فارسی کتاب وای نو رهبر ویل پکار دي. ولې چې فارسیوان ټوله دنیا اصل رهبر د راهبر نه دی، راه لارې ته وي راهبر، نو رهنما. نو دا زبر صحیح راځي. پدر گفت پلار ورته وی ای پسر ای زویا، به مجرد این خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن. په مجرد د دې خیال چې ته لرې نه ښایي نه دي پکار مخ د تربیت د ناصحانو نه اړولو. علما را به دلالت منسوب کردن، علماو لره په ګمراهۍ سره منسوبولو چې دیو ګمراه دي، په خپل لار ورکه کړې ده. دا خبره غلطه ده. پلار یې ډېر ښکلی جواب ورکو. و در طلب علم معصوم از فواید علم محروم ماندن.
په طلب د عالم محسوم او پاکیزه کې دا علم د فوایدو نه محروم پاتې کېدل نو دا ښه کار نه دی. که عالم په عمل هم نه کوي ستا د هغې سره څه کار دی؟ ته ترې واوره او عمل پې وکړه. او نه دا ده چې یو سړی په خپل عمل نه کوي نو به بل ته هم نه وایي، نه بل ته به وایه چې دا په خپل عمل وکړي نو دا خو ډبل ثواب شو. لکه یو سړی خپل یو عمل نه کوي او بل ته ویلو نو یو فرض خو ادا که کنه د امر بالمعروف نهی عن المنکر دغه هم یو حکم دی چې بل ته د نیکۍ نصیحت وکړه. نو که اوس بل ته هم نه وي او په خپل هم نه کوي نو ته خو د دوو ګناهونو مرتکب شوې. ولې چې بعضې وخت کې دغه بل ته رهنمایي کوله دام فرایضو کې د مسلمان شامل دي چې بل ته به حق خبره کې. همچو نابینای کې شب در وهل افتاده بود و میگو همدغه رنګه یو ړوند چې یو شپه په خټو کې پرېوتې وهل خټو ته وایي یا چکوړې. میگو فی ویل آخر اے مسلمانانو چراغ پیش راه من داره لاټین زما مخې ته راوړی ونیسئ. زن فارجه بشنید و گفت یو پارجه چې د تفرج نه والو نو بس خوشته به ښځه شوه، او که فارحه چا ویلی دي نو فارحه هم دا فرحه او فرحت نه چې والو دغه هم سی ده خوشته به خوش اخلاقه. بعضې ښځه داسې خوش مزاجي ګپ لګئ. همدغسې بعضې نسخو کې مازحه او فاجره هم راغلی دی. مازحه هم چې د مذاق نه والی نو ټوکي او فاجره خو بدکارې ته وایي. به هر حال دلته کې پارجه لیکلی دی نو دا تفرج نه دا هم سی ده. نو یو خوشته به ښځې واورېدله ویې تو کې چراغ نه بینې به چراغ چې بینې. ته چې لاټین نه وینې نو په لاټین به څه ووینې؟ ته خپله لاټین هم ډیوه هم نشي لیدی. نو همچنین مجلس واز چون کلبه بزاز است. بزاز کپڑا پروش ته وایي چې څوک ټوکې خرڅوي رخ خرڅوي کپړې خرڅوي دې ته څه وایي بزاز. دکان بزازي یعنی د رخ پروشۍ دکان د کپړې خرڅولو دکان. نو لکه د دکان دا کپڑا پروش دی آنجا تا نقد نه دی بذات نستانه. هلته چې نقد پیسې ورنکې نو څه سامان به وانخلې کپړه مپړه چاله نو نقد پیسې به ورکوي. اگر که اوس دکانداران کاته ماتیم کوي د ښځو مزو سره دا کپړه پروشان و اینجا تا ارادت نه یا ورې سعادت نه بري. او دلته چې ترسو اخلاص او عقیدت را نه وړي علماو ته ته چاله ورځي یو عالم ته په هغه به ته اعتقاد کې اعتماد به کې اخلاص به کې هغه به یقین کې که یو مرشد ته ورځي که بل چاته. همدغسې د عوامو کې اوس هم دا خبره مشهوره ده کله چې چاله یو څه وایي موږ پې دغه وکړو عقیده وکړو نو زمونږ ماشوم په هغه دم سره د هغه عالم ښه کېږي. دا خبره صحیح ده چې ارادت و اخلاص یو شي نو هغې کې نه بس نتیجه به پې مرتب شي. گفتی عالم به گوش جان بشنو ورنماند به گفتنش کردار باطل سانچی مدعی گوید خفترا خفت کی کند بیدار مرد باید که گیردن در گوش ورنه بشتست پند بر دیوار. گفتی عالم به گوش جان بشنو دا د سیدی بابا مقوله ده. وی د عالم وینا ښه په اخلاص اوره. گوش جان نه مراد اخلاص دی. ورنماند به گفتنش کردار اگر که نه پاتې کېږي د وینا سره عمل یو شان نی وای یو څه کوي بل څه خو ته ښه په اخلاص واوره او دغه خبرې ذهن کې مه راوله چې دی پې عمل کوي که نه. ته د خپل غم ځان غم وکړه. باطل سان چې مدعي گوید خفترا خفته کوي کند بیدار. وی دا خبره باطل او غلطه ده چې مدعي وایي. مدعي جاهل چېرې عالمان په خپل عمل نه کوي نو موږ اډودي واسطه کینونه دا جاهل مدعي دی. او څه وایي مدعي کومه خبره کوي خفترا خفته کوي کند بیدار. دا د عوامو یو ضرب المثلو چې وده کله ویښولی شي چې یو سړی په خپل ودی. د یو اولني وده نه مراد جاهل نادان دی او امی سړی دی او د دویم وده نه مراد عالم بې عمل دی. چېرې یو امی جاهل سړی دا وده عالم چې بې عملي دا نشي ویښولی.
نو داسې نه ده سعدي بابا وایي دا خبره غلطه ده. ولې یو جاهل سړی به یو هغه به یو خبره وکړي په چا به اثر وکړي، یا مثلا په دیوال لیکل خپل هم پې نه پوهېږي او نصیحت بعضې خلک ته عبرت والی. مرد باید که گیردن در گوش ورنه بشتست پند بر دیوار. سړي له پکار دی چې په غوږ واوري، غوږ کې ونیسي، ځای ورکي. اگر که لیکلی وي پن په دیوال باندې، په دیوال دی ولې نصیحت نه لیکلی؟ دیوال خو ته فایده نشي اوچتولی، خو لیکن انسان له پکار دی چې ته غوږو کې ونیسي، عمل پې وکړې، د هغې به ناسې نتیجه والې، عبرت ته والې. نو که عالم یې وایي که هر څوک یې وایي، ته د هغه خبرو ته ګوره چې د چا خبره کوي، هغه اوره. حکایت: صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا کرده اختیار از آن این فریق را. گفت گلیم خویش بدر می برد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. یو صاحب دل مدرسې ته راغی، یو شیخ یا یو نیک سړی د خانقاه نه کوم ځای کې چې دا خلک پیري مریدي ځي او بعضې کسان دیري او پیر سره، دې ته خانقاه وایي، او د هغې روحاني تربیت کوي. خو دغه بشکست خو دا جاهل و، لکه عالم نه و، دغه سړی چې دیره و. نو بشکست عهد صحبت اهل طریق را، د اهل طریق هغه صحبت، هغه عهد چې ورسره کړی و هغه مات که. کوم پیري چې نیولی و هغه سره یې دغه کړی و، ورتلو د خپل. نو مدرسې ته راغی او داخله یې واغشته، علم دین یې شروع کړ، یو جذبه پکې پیدا شوې وه د آخرت د فکر. نو څه وخت هلته لاړو یو خانقاه ته، دا غځي نه مدرسې ته راغی. نو سعدي وایي ما دې تپوس وکړو، گفتم میان عالم و عابد چې فرق بود، تا کرد اختیار زان این فریق را. ما ورته ویل چې په منځ د عالم او عابد کې څه فرق و؟ تا څه فرق محسوس کو چې د هغې نه د عابدانو نه د دا لاره خوښه کا، د طالب العلمۍ او د علم د علماو مجلس ته رالی. گفتو گلی می خیش بدر می برد ز موج. دی وایي چې ما سوچ وکړو نو دا عابد چې دی د خپل ګلیم د چپو نه بچ کوي، د سمندر نه ځان بچ کوي. وین جهد می کند کی بگیرد غریق را، او دا جهد او کوشش کوي چې غریق ونیسي. کم سړی چې ډوب شوي بل بچ کوي، او عابد خو به ځان له ناست خپل تزکیه نفس کوي او د ځان فکر وړی دی، شپه ورځ وظیفې د خپل ځان غم وړی دی. خو خبره دا ده چې ټیک ده چې د یو جاهل او امی سړي د پاره خو دا اشعار صحیح دي، خو لیکن عالمانو د پاره داسې نه دی. د عالم علم چې کله د علم نه فارغ شي او دیو د طریقت لاره خپله کي او شیخ کامل عالم ته ملو شي، نو د ده نه فیض ډېر خوړېږي، دی سونه شي، د نه سونه جوړه شي. دغه ضروري دی عالم د پاره، فرض و واجب دی دا طریقت او تصوف د د علم کې به خواږه پیدا کړي، دې سره انسان کې تقوا راشي، للهیت راشي، بعضې صفات راشي، صبر، شکر، قناعت، یقین وغیره وغیره په صحبت د صالحانو کې. خو د عوامو د پاره دا شعرونه صحیح دي، خو لیکن د عالمانو د پاره چې هغوی پس د علم نه د خانقاهګونو ته ځي، نو دا شعرونه هلته نه فټ کېږي. ولې چې دی خو د ده نه به بیا فیض ډېر خورېږي، د خلکو اصلاح به خدای د ده علم کې یو قسم برکت راولي، د کې یو قسم د هغوی فیوزات د ته منتقل شي، دا اهل الله و عارفانو. دا مثالونه ډیر دي چې مثلا مولوی هرگز نشد مولای روم، تا غلام شمس تبریزی نشود. نو د پیر کامل د دې ډیر زیات اثرات وی. حکایت: یکی بر سر رای خفته بود و زمام اختیار از دست دادا، عابد بروی گذار کرد و در آن حالت مستقبح او نظر. جوان از خواب مستی سر برآورد و گفت نشنیدی که حق جل و علا فرموده و اذا مروا باللغو مروا کراما. یو کس په سر د لاره کې ودو او واګې د اختیار د لاسه ورکړی وي، یعنی بیخي نشه شوی و، هغه چرس څښلی چې چرس و که شراب و، خو داسې نشه پروت و.
عابد بروی گذر کرد یو شیخ او عابد په د باندې تیرېدل وکړه و دران حالت مستقبحی و نظر په هغه حالت د مستقبح چې قبیح او خرابو نظر یو که په بد حال پروتو جوان اصحاب مستی سر برا ورده گفت کېدای شي څه خبره هم خولې نه ختلي بدې ورته وکتل سپکه ازوان دا نشې د مستۍ نه سر روچت که وی وی و گفت نشونی دیتانی دی اوریدلی کې حق جل وعلا فرمودا چې الله تعالی فرمایلی دی په کلام مبارک کې و اذا مروا باللغو مروا کراما کله چې تیریږي دوی د نیکانو خلکو صفات بیانې چې دیو په لغو او بیهوده خلکو باندې تیریږي بیهوده لغو فضول مجلسونو باندې مروا کراما کریمانه انداز کې تیریږي رحم پې کوي لکه مطلب دا دی شرافت مندانه پې تیریږي ډېر سپک ورته نه ګوري او زړه پې سوځي اذا رأيت اسیما کن ساترا وحلیما یا من یقبه امری لم لا تمر کریما و اذا رأيت اسیما کله چې ته ووینې یو ګناهګار کن ساترا یا خو ساتر شه پرده پوش شه حلیم او نرم شه بردباری اختیار کا یا من یقبه امری یا هغه کس چې زما د دې عمل تقبیح او بدګویی کې بد در تخکاری تا ته قبیح ښکاري لم لا تمر کریما ته ولې تیرېدل نه کې یعنی په ما باندې کریما کریمانه انداز کې متا به پارسا رو از گناهگار ببخشا اندگی در وی نظر کن وگر من ناجوان مردم با کردار تو بر من چون جوان مردان گذر کن متا و هوای راز مکوی پارسای پرهیزګاره متا و رو از ګناهګار مخ د ګناهګار نه ببخشا اندگی در وی نظر کن په ترحم سره په د باندې نظر وکړه دی ګناهګار ته وگر من ناجوان مردم با کردار تو بر من چون جوان مردان گذر کنو کچره زه ناجوان مرد ما په کردار او په عمل سره ته په ما باندې لکه د جوان مردانو کریمانو تیرېدلو کا طیفه رندان بخلاف درویشی بدر آمدن و سخن ناسزا گفتن و بزدن و برنجانیدن د رندانو د لوپرانو یو طایفه د رندانو تعریف متاسو ته مخکې ما کړو چې دا رند یا رندان په دوو معنو راځي لکه اوس دلته سازي په دی د عوامیانه په معنا باندې اخیستی چې کوم چې خلکو کې مشهور دی چې رند څه ته وایي لوبالي هیلهګر بې باغ ډېر تیز 420 دې ته څه وایي رند وایي لوپر ته بېدینه ته یو معنی دا ده او بله معنی چې حافظ شیرازي په کتاب کې کومه چلیږي هغه رند او ولی په معنا لی لکه زه به تاسو ته د هغه یو شعر ویما رندان تشنه لبرا آمین آبین مید حد کس گویه ولی شناسان رفتند زین ولایت رندان تشنه لبرا آبین مید حد کس هغه رندان چې شونډې وچې دي او تږي دي دیو له څوک اوبه نه ورکوي هغه رندان چې وچې شونډې ناستې او تږي دي څوک ولې اوبه نه ورکوي گویا ولی شناسان رفتند زین ولایت گویا چې ولی پیجندون کې خلق چې اولیاء پیجنی د دې ولایت نه لاړ ختم شو چې پرندانو رحم نه کوي رند دلته حافظ شیرازي د ولی په معنا غشته د عارف په معنا د اهل الله په معنا خو دلته کې اولنې معنا دا غلطه معنا ده د کوڅې او د بازار او د خار معنا چې خلکو کې په کومه معنا مشهور دی طایفه رندان یو ډله د لوپرانو په خلاف د یو درویش د یو فقیر رووتل د خپل ځای نه وسخن ناسزا گفتن او ناسزا خبرې ورته وکړې و بزدن وی والو و برنجانیدن وغیر ډیر زیات خپکو شکایت از بے طاقتی پیش پیری طریقت بر د بے طاقتی نه چې ډیر خراب شو دا شکایت خپل پیری طریقت ته یوړو وقف وی ویل کی چنین حالت رفت چې داسې حالت شو زیوم والم کنزل امراته وکړه رندانو گفت پیر ورته وی پرزن زویا خرقه درویشان جامه رضاس د درویشانو جامه چې دا د رضا جامه ده چې کله ته د درویشي جامه او زما د غل رااله
موږ خو د درویشانو درس ورکو، د درویشۍ او فقیرۍ هغې کې رضا لازمي ده، رضا په قضا دا بقیه د الله تعالی په حکم. هر که در این کسوت تحمل بے مرادی نکند یا نامرادی نکند، هر څوک چې په دې جامه د فقیرۍ کې تحمل د نامرادۍ ونکي، ستا د مراد مطابق کارونه به نه وي، ستا د طبیعت خلاف وي، هغه به برداشت کې، هغه خبرې چې قابل برداشت نه دي هغه به برداشت کې. جامه رضا دې ته وي. او هر څوک چې په دې تحمل کې نامرادۍ ونکي، مدعی سته. دا مدعی د درویشۍ دی، نه درویشه، دا په اصل کې درویش نه دی، فقیر. و خرقه برو حرام است. او دا کومه خرقه چې د درویشۍ اغوندي د دیو خاص یونیفارم په خوا د فقیرانو ساده، نو دا په حرامه ده چې دا درویش په جامه کې درویش نوی، قوت برداشت پکې نوی. دریای فراوان نشود تیر بسنگ، عارف که برنجد تنک آب است هنوز. دریای فراوان هغه سیند چې فراوان یعنی ډیر اوبه وي پکې، هغه په کاڼي باندې توریږي نه، خړیږي نه. سیند چې جوړي هغې ته کاڼي وروله، اوبه همغسې وخوځي خو تکې سپینې. او کوم ځای کې چې اوبه لږي یو ځای کې، نو کاڼي چې ورولې هغه اوبه پکې خړې شي. نو دا یې ښکلی مثال ورکړه، عارف کې برنجد تنک آب است هنوز. کوم عارف چې هغه به دغه سمندر مثالي، لکه سمندر ته کاڼي وروله پې نه خبرېږي، اوبه همغسې طبیعت هم نه خرابېږي، خبرېږي هم نه. نو دغسې کوم چې عارف کامل وي به داسې عارف کې برنجد، کم فقیر او عارف چې خفه کېږي د خلکو نه، تنکاب است هنوز، دا تنکاب دی هنوز. تنکاب تنک نازک او پلن ته وایي، کم حجمه ته، یعنی د دو بلا کمی دي. آب کم عمق، کم عمق چې جوړوالی کمی، ولې چې هغه کاڼې رولي نو چې اوبه لږي په یو ځای کې، نو هغه لاندې په ځمکه ولګي نو خړې شي، جوړ نه وي. او تنک څه ته وایي؟ نري ته وایي، پلن او نازکه، لکه اوس یو قلیو ټکی داسې نری کې دی ته هم تنک وایي. تنک کردن مثلا یو سړی وایي چې فرشه تنک کو، لکه داسې یو ګیلیم یا شړی راټوله ده، تنک کردن خورولو، چې خوری کې نو خو نری ده که نه، فرش په دې کوټه کې غوړی نو دې ته تنک کردن هم وایه، نری ته وایه. او کم ته وایي تنکاب، یعنی اوبې کمې دي تر اوسه. ولې چې کمال ته ورسي نو بیا دا مثالې لکه خواجه نظام الدین اولیاء فرمایي، هر که ما را رنج دادا راحتش بسیار باد. چا چې موږ له تکلیف ور راکړی دی دعا ورته کوي، هغه ته دې ډېر زیات راحت وي. هر که او خارین حد در راه ما از دشمنی، هر گلی از شاخ عمرش بشگفت به خار باد. وی څوک چې زمونږ په لاره کې غنې غوړې د دشمنۍ نه ازغي راته په لار کې شیندي، نو زه ورته دا دعا کومه د ده د زندګۍ د عمر نه چې کومه څانګه راوچتېږي او ګلان هغه کې د اډو د سره ازغیني، خدای دې ولا اډو تکلیف نه ورکوي، د ده په ګلانو کې دې هم ازغیني. نو دغه عارف کامل چې د هغې دا دغه هغې دومره د الله تعالی په مینه کې مست شي چې د خلکو دا تکلیف او دا ورته هېڅ هم نه ښکاري، بلکې هغه ځان دپاره فایده ګڼي چې څوک تکلیف ورکړي. او دا وایي که پنداش که ستمگر که جفا بر ما کرد، برگردن او بماند و بر ما بگذشت. د هغې داسې سوچي چې ظالم خدا ګمان کوي چې په ما یې ظلم وکړو، د هغه په سټ پاتې شو او پر موږ تیر شو. نو په ورځ د قیامت خو هغه سړی چې مظلوم وي هغه ګاټه کېدی، چې چا پې زیاتي کړي، چا ته پیسې خوړلي، چا ورته کنسل کړي، که نیکۍ کمه شي نو د هغوی نه به ورته ټرانسفر شي. نو د عارفانو سوچ او فکر ډېر زیات اوچت وي، هغه همیشه سدابهار وي، په هر حالت کې خوشحالي. گر گزندت رسد تحمل کن که به عفو از گناه پاک شوی. که تکلیف او ضرر تا ته ورسي صبر کوه، په عفو ولا خلکو به د ګناه نه پاک شي. ته چې خلکو ته معافي کوې نو الله تعالی به تا ته معافي کوي، ګناه به دې پاکه شي.
ای برادر چو عاقبت خاک است خاک شو پیش از آن که خاک شوی. ای وروره چې اخر خاورې کېدل دی او مرګ دی وایي خاورې شه تواضع اختیار کړه مخکې د هغې نه چې خاورې شي. د دې عارفانو څومره خبرې چې دي همدغه د قرآن و حدیث اخلاق دي. او ژور سوچ دې پې وکړو نو موږ یې صرف کتاب کې وایو مشکات او دغه کې دغه او معنا کوي. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کی تو کتاب خواہ ہیں ولی صاحب کتاب نہیں. وایي ته د کتاب اوسګارېږې نه ته کتاب خوا نه صرف کتاب کې وایې ځان پوهې ته صاحب کتاب نه یې چې ته پې عمل وکړې عمل لپاره نه وې خو صرف کتاب کې پې ځان پوهې او په کتاب کې پوهېږې اصل مطلب خو عمل دی. نو دغه قرآن و حدیث ته عملی جامه چې دی نه کوم استنباط کړی دا د عارفانو بزرګانو اولیاو عملی میدان ته قرآن و حدیث راویستی دی. ای وروره چې عاقبت خاورې کېدي دي او ګوره دا سل من قطعکا وعفو عمن ظلمکا احسن الی من اساء الیک دا ټول حدیثو کې راغلي د عارفان چې څه وایي. نو ای وروره چې آخر خاورې کېدي دي خاورې شه مخکې د هغې نه چې خاورې شي. حکایت منظوم دا یو حکایت به مو نو بل ورځ به انشاءالله باب خلاص شي. حکایت منظوم این حکایت شنو که در بغداد رایت و پر درا خلاف افتاد رایت از گرد راه و رنج رکاب گفت با پرده از طریق عتاب منو تو هر دو خواجتا شانیم بنده بارگاه سلطانیم من ز خدمت دمه نیاسودم گه و بگاه در سفر بودم نه تو رنج آزموده نه حصار نه بیابان و باد و گرد و غبار قدم من بسای پیشتر است پس چرا عزت تو بیشتر است تو بر بندگان محروی با کنیزان یاس منبوی من فتاده به دست شاگردان بس پر پای بند و سرگردان گفت من سر بر آستان دارم نچو تو سر بر آسمان دارم هر که گردن به دعوی افرازد خویشتن را به گردن اندازد. این حکایت شنو که در بغداد وی دا قصه ورده چې په بغداد کې رایت و پرده را خلاف افتاد رایت و پرده را خلاف افتاد رایت و پردې لره خلاف واقع شو. څه مطلب رایت نه مراد جنډه ده دلته ورته نیزه لیکلې لاندې خو اصل کې رایت جنډې ته وي او یا داسې نشانې ته وي. نو په بغداد کې داسې چلو شو چې د جنډې او د پردې کومه پرده چې د دې خیمې مخې ته غټي دې منځ کې مناظره رااله اختلاف واقع شو. رایت از گرد راه و رنج رکاب دلته وو موای رایت از گرد راه و رنج رکاب گفت با پرده از طریق عتاب. وی جنډې چون کې دا دغه کم په خوا چې به جنگونه کېده نو د فوجیانو سره به یو جنډه وه یا به یو نشانو دې نه به دا پتم لګېده چې مثلا دا ګروپ دی او دیو به دا د رکاب کې کلکه کړې وه جنډه. نو وی دغه جنډې او با د دغه پردې سره مناظره وکړه. دا یو تمثیل دی اصل کې په زبان حال ته سادي حکایت کوي چې د جنډې دوړې موړې پې لګېدلې وي او داسې تکلیف یې که نه په داسې غلۍ او پازابي په دې پوجیانو لاس کې د شاګردانو نو پردې ته د رټنې په طریقه ویلې زورنه یې ورکړه چې ای پردې منو تو هر دو خواجه تا شانې بنده بارګاه سلطان ما ته دواړه د یو حاکم نوکران یو لکه پرده کومه خیمه کې تنبو کې چې دا پادشاهي او د سره د ښکلې وینځې او ښځې او دغه دا عیش ځای وي نو دغه پردې ته یې وویلې چې یاره دواړه د دې بادشاه نوکران یو د یو حاکمه او دواړه د پادشاه د دربار غلامان یو منځ خدمت د مې نه سودم ما خو لږ ساتم د خدمت نه زاد سوده نه شوم آرام مې ونه مونده گاو بیگا سارو بیگا در سفر بودم وقت و ناوقت یا سارو ماښام په سفر کې ما نه تورنج ازموده نه حصار نه بیابان و باد و گرد و غبار نه د تکلیف لیدلې تا او نه د قلاګانو ته ورغلې چې تکلیفونه دې لیدلي او نه د بیابانونه توی کړي دي نه د هواګانې او دوړې لیدلې دي
دغه کله چې جنگ کیږي جنډه ورته وي زه دومره په عذاب یم چې یو خوا کږېږم او بل خوا په تکلیفونو کې یم. قدم من بسه پیشتر است پس چرا عزتی تو بیشتر است. په کوشش کې خو زما قدم ستانه مخکې دی، ستا عزت ولې زیات دی. اصل دلته دا نظم دوی لیکلی دا، خو جنډه ځکه صحیح راځي چې په جنډه کې هم دغه کپړه لګېدلي او دلته هم کپړه ځوړنده ده چې دواړه یو شان یو که نه. نیزه دلته سمی نه خوري، لکه بعضې شارحین وایي چې رایت نه مراد نیزه ده، خو دا جنډه صحیح ده ځکه چې هغې کې هم کپړه لګېدلې ده او دا پردم د کپړې ده. نو دا یو ورته وایي چې ولې مزه ما په تکلیفونو کې دغه یم، دواړه د پادشاه په خدمت کې. تو بر بندگان محروی با کنیزانی اسمن بوی. ته دغه غلامانو په شان چې مخ د سپوږمۍ په شان ښکلي دي ښه غلامانو د پادشاه، او هغه وینځو سره چې د یاسمن د ګلونو په شان بویونه او خوشبویي کوي. من په تادا په ته د محبوبو سره او ښه په عزت په پستو لاسونو اخواکۍ او د خواکۍ دوړه ور باندې نه لګي. او زه د شاګردانو په لاس کې ما د غلامانو زغلیږم، هر خوا مې زغلی په دوړو کې، کله اوچته شم او کله مې کږه کی، او ته ښکلې ځوړندې او محبوبې درته اوړي راوړي. نو زه د شاګردانو په لاس کې ما او په سفر کې مقید یم، سرګردان او پریشان یم. نو څومره ښکلی جواب ورکړ. د سعدي اصل مقصد په دې کې دی، گفت من سر بر آستان دارم نه چوتو سر بر آسمان دارم. دغه پردې ورته ویلې چې زه سر په درشل لرم، زه تواضع او عجزي کوم، راځوړندې یم په ځمکه، ستا په شان خو نه یم چې اسمان ته مې سر اوچت کړی، تکبر او غرور دي درکې، جنډه اوچتې تا سر اوچت کړی ده. نو دا تکلیفونه ځکه او په تکلیفونو کې اخته یو، ما تواضع او عجزي اختیاره کړې ده، راځوړنده شوې ما، په ځمکه مې سر لګولی دی. نو زما ځکه عزت زیات دی. لکه دا سعدي صاحب یو تمثیل وکړو خو ډېر ښکلی وکړو د تکبر او تواضع، چې تکبر ښه شی نه دی، په تکلیفونو په ډېرو سختو حالات مشکلاتو سره به مخ کېږي. او چې تواضع او عجزي کې الله تعالی به هر ځای کې من تواضع لله رفعه الله، تواضع او عجزي چې دی وکړه نو ته به خدای ته ډېر مخکې شي. الله تعالی تواضع والا خلک خوښوي. تکبر والا اگر که ډېر قابل یو غټ غټ کارونه کوي، خو چولیه او تکبر پکې، نو هغه مقام د الله په نس نشي موندي او نه د خلکو په نس هغه مقام حاصلولی شي. اگر چې تکلیف او منډې تړلې زیاتې وي. یو زوی دی مثال، یو هلک دی د پلار څو زامن دي او یو پکې ډېره ګټه وټه کوي خو ډېر تکبر دی او اسمان کې الوزي، پلار تم خبرو کې مور تم وکي، تکبر دی. یو بل سړی دی هغه ایسه خو هغه عاجزي کوي او نه ګټه وټه کولی شي، سم نشي، خو ډېر په ادب او په احترام او خپل عاجزي. نو د مور پلار هغه کار څومره ټول هندوستان ولا فتح کی. د دیو په نظر هم دغه غریب زوی چې ډېر عاجز دی او په ادب دغه کوي او په اسمان کې نه ګرځي، دیو دقه ورته ګراني، اگر که دیو له ګټه نه کوي اکثر. نو هر کې دغسې د الله تعالی په نزد تواضع والا خلک خوښ دي. دا ډېر ښکلی مثال ورکړه. هر کې گردن به داوا افرازت خویشتن را به گردن اندازد. هر څوک چې سټ په داوی سره اوچت کی او داوو کی نو ځان به په سټ باندې روغ ورځي، الټه به ځان روغ ورځي. نه داسې د نه کوي. د یو شي د خپل د قابلیت د علم د کمال داوی مه کوه، ځان عاجز حساب کړه نو خدای به دې اوچت کی. یو نسخه کې داسې هم راغلی هر کې بیهوده گردن افرازت، هر څوک چې بیهوده سټ اوچت کی خویشتن را به گردن اندازه ده، خپل ځان به په سټ باندې روغ ورځي، الټه به روغ ورځي. نو په دې حکایت کې سعدي بابا ډېر ښکلی تمثیل وکړو. په زبان حال د پردې د خولې نه دا خبره ښکاره کړه چې زه عاجزي کوم نو خدای عزت را کړی، زما قدر دی. ته تکبر کې نو دغسې خوارو ذلیلې او دوړو کې ورکې او په منډو تړلې او د هلکانو او د خادمانو په لاس کې، او زه د محبوبانو خوا کې اوسېږم. نو به هر حال تکبر ښه شی نه دی او تواضع ښه شی دی. په تواضع سره انسان عزت ته مقام مومي. دا درس ختمو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.